نن د پیښور مضافاتي علاقه لکړی په لوسی کې د تیرو 11 کالو راهیسې روانه دښمني پر ورولۍ کې یو وارې بیا بدله کړی شوه. په دې کې چې کومو مشرانو کوششونه کړي په هغې کې ناظم شاهین الله، ملک زاهد الله، ملک عطاالله، حاجي خیرالبشر او حاجي جمیل کوششونه کړي وو. په دې کې فريق اول فضل شیر، احمد شیر، نوشیر، مشران بهادر شیر کاکا مرحوم او عظیم جان، محمد علی جان، شریف الله کاکا د هغې مشر، د دې ترمنځه د دښمني د 11 کالو راهیسې روانه وه او په دې دښمنۍ کې ډېر قیمتي ځوانان چې کوم هغه وژلی شوي وو او دا دښمني نن پر ورولۍ کې بدله کړی شوه. د دې مشرانو کوششونه وستایلی شول او دا دواګانې وکړی شوې چې الله تعالی دې د نورو خلکو دښمنۍ هم په دوستۍ کې بدلې کړي او الله تعالی دې د مسلې ختمې کړی. په دې وخت باندې موږ سره مشرانو خبرې وکړې. ډي اس پي د سرکل دا بسم الله الرحمن الرحیم. وایي که غر هر څومره لوی دی نو په سر یې لار ده. که هر څومره څوک دښمنۍ وکړي، هر څومره مړي وکړي د یو بل نه، هر څومره دغه وکړي، نو د هغې اخري حل چې دی روغه ده. غټې غټې خبرې مونږ وکتې، ډېرې درنې درنې خبرې مونږ وکتې. د پولیس هم پکې نقصان وشي، د عوامو هم وشي. مونږ د خلکو په کورونو کې چاپې ولګوو او په هغې چاپو کې ډېر کله وایلیشنز وشي، کله دغه وشي، خو اخري کې مونږ بیا کتلی دی چې هغه خلک اخري کې جرګو ته ناست او سوله یې کړې ده. نو زه دا شی ډېر اپریشیټ کوم. د دې جرګې د مشرانو زه خصوصي توګه باندې شکریا ادا کوم چې دوی دا یو د 30 سالو 31 سالو پخوانی یو معامله چې ده دا ډېره خوش اسلوبۍ سره او ډېر ښه ټرم اینډ کنډیشنز باندې دا حل کړه او الله دې ته توفیق ورکړي. او د پولیس انتظامیې چې نوم څومره سپورټ دی نه په دې سلسله کې مونږ نه غواړي، نو مونږ دوی سره یو انشاءالله. تھینک یو، ډېره مننه. رحیم ستاسو هم ډېره شکریا چې په لنډ تنګ وخت کې موږ راغلي. موږ ته پته نه چې چا راوستي چا هم ښه کور آباد دا جي په بهان میں کان میں بهان میں کې د دې داسې جایداد مساله وه پولې او هغې کې داسې تو مې کېده. بیا هماغه جایداد په سلسله کې جرګه کې جي وویلی شو، جګړه وشوه. دغه جګړې دغه کې 2-3 تنان جي پکې وفات شو، 2 په ټکي په هغه ټایم باندې وفات شو، یو پکې زخمي شو، هغه یو میاشت پس جي وفات شو. دا 30-31 سال جی دی خبرې شو. دا خپلو کې تربوران ماما تروریا زامن خپل د یو کور خلک دي، دیوال په دیوال یو جره جي او دغه دی لکه دې کې ډېرې جرګې شوي او دغه شوي، خو بس الله پاک هغه ټایم به نه وه منظوره، اوس منظوره شوه. نو نن الله پاک زموږ په لاس باندې وکړه، همدې زموږ خپل اجره کې همدې لو مکه پټي او دغه مساله وجي. نو هغه دا خپل یو حاجي رحمت الله، یو فریق اول حاجي رحمت الله، حاجي ذاکر الله او دویم فریق چې احمد شیر، عبدالشیر، ولد بهادر شیر، د دې ترمنځ باندې چې دا جایداد مسله وه او الله پاک ډېر په خیر خوشحالۍ سره نن خپل دې ته ورسوله او خبره په خیر خوشحالۍ ختمه شوه. بل راته دا ووایي چې څومره دې کې څومره کسان وفات شوي وو، څومره کسان دې کې زخمیان وو؟ دې کې خو جي وفات شوي دغه 2 تنان په هغه ورځ باندې جي وفات شوي وو. یو پکې یو میاشت مپس چې زخمي و بیا وفات شوی دی. دې کې زخمیان هم وجي، هغه پکې یو زما د ترور زوی دی دلته ناست دی، هغه هم جي په دې خپه باندې لګېدلی و، خانجي نامې را. بل امان الله چې یو امان الله نامې را، هغه هم چې یو د دې بس ټول رشته دار دي هم پکې جي لګېدلی و. خو بیا ذاتي دي بس د جایداد او دغه مسله وه. بیا کلیو کې بس یو بل مشران یو بل ته جي کیني داسې او هغه پکې هغه کسان هغوی خپلو کې ورسره یو بل سره هغه جوړه موړی جي بس هماغه ټایم باندې داسې کال نیم پس یا څه خپلو کې جي هغه جوړه یې وکړه او دا کوم مدین چې وکړمه چې چا مسله وه هغه نن الله پاک زی ته خبره اثر ته ورسوله. بل راته دا ووایي چې په دې دغه کې تربګنۍ دي، په خلیلو کې دښمنۍ دي، دې خلکو له څه پیغام ورکوئ؟ ځوانان مري او ډېر ښه ځوانان زموږ نه په دې خبرو باندې جدا شول. دا خلکو تاسو څه پیغام ورکوئ چې دا اور څنګه مړ کېدلی شي؟ د دې خو جي بس یو خو د کلي وطن یا څه د مشرانو پورې هم د کلي ماحول هغې پورې هم جي ډیپینډ ده او دا کشران چې نن سبا لاندې شي او ایس ډي سي پي صاحب هم ویلو دا خبرې چې دا خبرو باندې خپل ماشومان او هلکانو باندې کنټرول وساتي. انشاءالله چې دا خبرې به دې ځي ته الله پاک نور رسي او موږ له هم جي پکار دي چې خپلو کشرانو نه خپل حجرې یا جومات یا خپل کم از کم
خیال ساتو چې زما بچی چېرته لاړو او چېرته تللی او څه ټایم تللی او څه ټایم به راځي لکه چې موږ تپوس وکړو نو انشاءالله چې الله پاک په دې سره کمې راولي او موږ خپل کشرانو باندې ډېر خیال ساتل چې پکار دي نه سبا چې داسې وخت دی. ښه چې زه د مشر ته هغه کومه چې تاسو د خلکو ته دعا وکړئ چې کوم خلک په دې کې محنت کوي او نورې دشمنیانې چې کومې دي د هغې دپاره چې کومې هلې ځلې خلک کوي هغې ته تاسو ویل غواړئ. سیوا دې جوړه کې دا په اتم ځل باندې موږ کامیاب شو، اته اووه ځل ناکام شو، په اتم ځل باندې چې بیا ورغلو موږ په یو 30 کاله او اووه میاشتو شو دې دغه نو موږ ورکې الله تعالی کامیاب کړو. دغه شان د نورې جوړې م راځي، چاته په یو قسم لور شو، چاته په بل قسم لور شو، دې کې داسې مرحلې راځي که نه، خو د هغې مخنیوی موږ کوو که نه، او الله تعالی له طاقت راکوي او چې الله تعالی کوم کار کوي که نه نو موږ ته په زړه کې مو واچوي چې دا خبره داسې وکړه نو دا خبره به سمې وخوري، نو هغه چې موږ وکړو الله تعالی هغې له سمې ورکړي او موږ پکې کامیاب شو. الله دې ټول جرګې خوشحال لري. ډېره مننه. تحصیل ناظم فرید الله خان سره ولاړ ما د روغې حوالې سره د دې هلو ځلو ته پوښتنه کوو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ډیره مهرباني چې تاسو د پسمانده علاقې له راغلي او بیا خاص کر زموږ د علاقې له راغلي. تاسو زموږ د پښتنو تاسو په خپله پښتانه د پښتنو رسم رواج هم وکتل. 31 سال د دې دشمنۍ شو او په دې 31 سال کې بله کسان وفات شوي دي او شهیدان شوي دي. نن د الله په فضل کرم سره د علاقې د وطن د مشرانو په دغه سره د واګانو د ښو خلکو په دغه سره تاسو نن وکته چې فیصله نن وشوه او ډېر ښه طریقې سره وشوه. هېڅ داسې که دغه نه د ځمکه ورکول نه ورکول دا هېڅ شی نه، خو دا معاف کېدل چې دا ډېره غټه خبره عظیم دغه دا دی چې یو سړی معاف کړي او تاسو واورېدل او دغه وشوله. زموږ د دې علاقې ډېر ښه رسم و رواج دی، دا ډېر سادګان خلک دي، خو دوی سره په یوه خبره باندې عزت غواړي، تاله هم عزت غواړي او تاله هم عزت درکوي. دا د عزت خبره وه، په عزت کې دغه شوه څوک په مشران نه راوړاندې کېدل چې چا پهل وکړو او راغله لکه زموږ دا ناظم صاحب بل ناظم صاحب دې ټولو په دې کې دغه وکړو، ما سره هم پکې رجوع کړه، موږ هم پکې خبرې وکړې او الله تعالی دا خبره خیر ته ورسوله او خدای پاک نن ستاسو مخکې هغه ختمه کړلی شو. بل راته دا ووایي چې په دې علاقه باندې جنګ جدل دی، قتل و غیرت دی، د دې لپاره تاسو څه پیغام ورکوئ؟ زه خو دا وایم چې زما مسلمانانو وروڼو انسان وجل چې دی که دا ډېر زیات دا کفر نمزید دی، الله به وجني تی نشي وجلی او دې نه منې شي، دا هېڅ خبره نه ده که چاته کنځل یا چا بدلو دا پښتو نه ده. وطن دا پیغام ورکوو چې دشمني ښه شی نه، دشمني تباهي ده، تباهي نه وځئ او ښه ژوند ته تیار شئ. خپل واړه واړه ګلونه ماشومان چې کوم دی په دې سبقونه وایي دې له قلم ورکوئ، کلان شکوب ته واخلئ. کلان شکوب د تباهي شی، تباهي مه کوئ. قلم د تحصیل د چیرمین دا مې ورسره وعده ده، دې دا لوبې مو به شروع کړي، زه به له هر څه راوړم، کرکټ، والیبال، فوټبال، هر یو شی به راوړم او هر یو فنکشن کې به انشاءالله زه شاملېږم. دوی په دې علاقه کې دا روغه بوجره کې وشوله، دې هلې ځلې دي. ناظم صاحب دا راته ووایي چې په دې کې تاسو ته څه ستونزې راغلې، د پښتنو د طرف نه څه ستونزې وي هغه خبره راته وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني چې تاسو زموږ د کلي او د وطن ته رالی او دا خبرې مو واورېدې او مخکې دا شعر کوي د خلکو دپاره، دا یو لوی پیغام دی. یو دی دا تقریبا د دې دشمنۍ 31 سال او 7 میاشتې وشوې، خو حالان کې که زه درته وایم چې دې کې ما ډېرې زیاتې هلې ځلې منډې ترړې والې دي. بیا مې د تره جمیل حاجي صاحب، بل ورور مې زاهد حاجي صاحب، حاجي خیر البشر صاحب، عطاالله ناظم صاحب، دې مشرانو ته مې وویل چې بی را مخکې شي، زه خو دې خلکو پسې یوازې زم راځم، خو انشاءالله چې کار مې برابر کړی او زما خپل یو اصول داري. د دې نه مخکې دلته یو مسله جوړه شوه، یو ډېر ورکوټي سیز و ډېره غټه مسله ترې جوړه شوه چې هغې کې تقریبا 3 کسان ولګېدل. په ډومبۍ ورځ پکې یو سړی ولګېدو زخمي شو، او بیا د بل پارټي کېناست هوا کې یو ډېر ماشوم ولګېدو او یو همداسې هلک ولګېدو. خو حالان کې هور پورې دین ختم، ډېرو خلکو د دې کلي د دې وطن د زموږ داسې یو خراب رواج دستور دی چې د چا سره نه لګي. هم په دې کې چې کوم د شریکت کې یو مطلب دی چې خلک ریساري چې مکو مال اعلان کې راغلي دی یو کس دومره چې پرېږده یار غر ملوب او ته دې کې منډې وې. خو ما بھرپور کوشش کړی دی او کوشش مې دی چې په دې وطن څه مسلو شي. زه دا نه یم چې ما ته یو سړي وویل زه به ورځم، زه د خپله ځانه ورځم، د الله د رضا دپاره له 100 روپۍ خپل تاوان کوم او په هغه هور باندې اوبه اچوم او دا بندوم. نو انشاءالله دې دا تربوران دي او خپل خپلوان دي، دې پورې نښتي او د 32-31 سالو د دشمني و په دې کې 8 کسان لګېدلي
موجود چې کوم دی په موقع 3 مړه شوي او نور دا 15 زخمیان دي. بس د الله رحم و د چا دوا به موږ ډېر کمزوري خلک وو خو دې خبرې پورې نښتو او الله رحم وکړو او نن خبره دې ته الله پاک رسوله چې د دواړه کورونه په یو ځای کې کینول او په یو ټیبل په یو کټ او میلوم کوجي. د چا چې په دې کې مرګونه شوي د چا چې پکې ځوانان ځای شوي او د چا نن روغه وه د جرګه ممبرانو سره زمونږ خبرې وشوي اوس د روغې والا سره دا خبرې کوو چې ستاسو څومره زیان شوی. السلام علیکم رو. وعلیکم السلام. دا راته ووایئ چې ستاسو په دې کې کوم ځوانان لاړه دا دښمني چې کومه ده ستاسو نه ځوانان واغستل او په لږ ځای باندې دومره غټه مسله راله شخړه پرې راله خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرګرو زمونږ دا پیغام دی چې را د پښتنو اکثر زمونږ دا کوشش وي یو بل سره بس دا ډزه یو بل سره مرګونه دغه دا ځینې هم په دې ځای پاتې شي دا ځینې موږ په سرولی نه شو دا هم دلته پاتې کېږي زمونږ خواږه ځانان زمونږ وروڼه زمونږ زامن دا پکې لاړ شي نو موږ له پکار دي چې په دې باندې اول سوچ وکړو داسې خبره ترمنځ رانولو چې په هغې باندې موږ نه خواږه ځوانان ضرور دا راته ووایه چې ستاسو په دې کې دواړه طرف ته خپل خلکو څومره کسان پکې خوب شوي دي او که داسې د چا څه مسله راځي نو هغې ته څه پیغام ورکوئ هغه خبره دې کې زموږ تقریبا 3 کسان وفات شوي وو او 2-3 پکې زخمیان شوي وو هغه مخته هم زموږ خپل خلک وو هغه هم زموږ خپل وینه ده زموږ خپل خلک دي بس راشي پکې د ځمکو دغه داسې کیسې دي چې راشي پکې الله د طرفه چې څه لیکلي وي هغه کېږي او اوس په دې باندې لکه زه د کلي والا دا پیغام ورکوم چې یاره د اول نه مخکې سوچ کوئ چې یاره دا ځمکه دومره قیمتي نه ده زما دا رور زما دا زوی زما دا بچی بیا واپس نه راځي نو د هغې نه مخکې تاسو دا سوچ کوئ چې یاره دا ځمکه دا نه قیمتي نه ستانه زما دا رور دی زما دا بچی دی زما دا زوی دی دا ډېر قیمتي دی مونږ پښتانه اکثر چې کار وکړو نو هغې نه پس سوچ کوو نو وروره دا سوچ اول پکار دی چې یاره مونږ سوچ اول وکړو چې یاره زما دا بچی زما دا زوی زما دا رور دا په دې باندې لاړ نه شي مانه دا قیمتي سرمایه ده مونږ ځان له بچو ساتو ټولو پښتنو ته د لکړی نه چې د ټولو کلو پښتنو ته دا سوال دی او دا درخواست کوو چې دې شي ځان وساتئ ځوانان نه چې هر سم لاړه تکلیفونه ووایي چې څومره تکلیفونه خدای چې موږ پکې جیرونه خوړلي جیرونه نه چې کوم دی مثال خبره کوټه پورې تر سپرین کوټه پورې په پیسو په ټکو د هر یو شي په باندې فارغ شوي یو او دغه هم زموږ خپل کور و چې دا کم زموږ نه تلي لکه مثال خبره هم زموږ خپل کور و پردی کور نه و خو بس د پښتنو دغه یو رواج دی چې ټوپک دی او تماچه ده ټوپک دی او تماچه ده زما ټولو پښتنو ته دا سوال دی چې ټوپک او تماچې نه دې نه ډېر ځان وساتئ دا هور دی او دا مړ کوي پخپله وسلام. دا زما ملګری دی والد صاحب و دلته په لختي باندې په سفیدو څه معامله وه عادي ته والد صاحب ویل چې دا وباسئ هغې وویستې هغې نه بیا دا په اومه روژه باندې دا کیس وشو پکې 2 کسه ولګېد څه زخمیان شو څومره شو یا تقریبا د هغې نه تر دې ځای پورې اپ ټو ډیټ تقریبا 30 ایئرز جوړېږي او دا مسله دې ته جوړه شوه زموږ د پښتنو دا کاري چې په پوله جګړې او بیا هغه مونږ وایو جیره پټې ورکوو خو دا جوړه راله وکړه نو دا مونږ یو پیغام ورکوو ټولو ته چې مخکې دې سړی سوچ کوي چې یو کار کوي د هغې نه مخکې دې سوچ کوي چې دې رزلټ بسي نو بیا به دنه داسې غلط قدم نه اخیستی راته ووایې چې سختې به هم ډېرې تېرې کړي بې وخته مو ګیره هم سپینه شوه غمونه دردونه هم کتلي څه وایې قوم ته څه وایې چې دښمنیانې قوم دغه وایي چې بس ډېر غټ سوچ کوئ ودرې احتیاط کوئ او دښمني ښه شی نه دی ودرېده لوړه د سینې لویه ساتئ که څوک د خبرې زیاتې مو کې وړی یې جی بس دا راته ووایې چې مغرورتیا هم پکې څومره وکړله جیلونو ته پکې لاړئ مغرورتیا خو همداسې 3 کاله کړی و جیل هم ډېر خوړی تقریبا 100 کاله هم خوړلی 3 کاله یو ځل 3 کاله بیا هغه وختونه چې کوم تېر شول تاسو پکې سپینګري شوئ هغه خو بیا نه راځي که نه بس لاړه بیا ختم ځمکې رالې پښتو مو ګټله خو ځواني مو بېلله ځواني مو بېلله پښتو مو بېلله ته مو بېلله ودرېده دا خبرې بیا نه راځي بس کومې خبره وشي کومې لاړې د خولې نه پرېځي بیا واپس نه راځي ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني مونږ مشرانو سره خبرې وکړلې زمونږ په دې قومونو کې زمونږ په دې نسلونو کې دا مسایل شروع دي او په هر طریقه باندې شروع دي څنګه چې مشر ویلې چې دا هور دی دا هور وجل غواړي زمونږ د خلیلو په خاوره باندې او زمونږ په دې علاقو باندې ډېرې غټې دښمنۍ دي شخړې دي دا مسلې حل کول غواړي نن چې دا کومه مسله وه د 11 کالو نه را روانه وه ځوانان پکې بوډاګان شو بوډاګان پکې د دنیا نه رخصت شول هغه ځمکه هغه جایداد په ځای باندې پروت دی خو هغه خلک هغه درد هغه سخته هغه ستونزه کله هم نه ختمیږي زه ټولو مشرانو ته دا ریکویسټ کوم
چې دا کمې مسلې دي دا په روغو په سلو باندې حل کړي. تاسو نه اجازه طلم. د الله په امان. السلام علیکم.